را مدد کئی او بغیر دا اللہ نبل سکملا را مدد کوئی پدی باندې واقعات نوح علیہ السلام علی عبادت للہ وحدہ چده یو اللہ عبادتو کئی رازی خبر زمان کے نیشا بھئی حضرت نوح علیہ السلام ویلو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دیما واقعات حضرت حود علیہ السلام چاویلو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دیما واقعات حضرت صالح علیہ السلام چاویلو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو وصلرم واقعات حضرت شعیب علیہ السلام چاگه قوم تویلو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو حضرت شعیب علیہ السلام ورسره او خبر بلوم کئی ولا تنقص المیکیال والمیزان پیمانی او طول کی کمی مکوئی دی پوڑو کیوئے دا لار کلاو کئی دی پوڑو کی تاسو لار بنکڑی نٹول تا لار دا کڑی ولا تنقص المکیال والمیزان زکا پاغا زمانہ کی د تجارت مختلف لارے وی کلچ بحر احمر باندې برا پوری شو نو بیا مدینو او مدین یو لوی منډه و د تجارت داغینا دو لارے وی یو لارا په بر باندې تللی و چین تر رسیدلی و چې مدین کې به غلا واغستان هغه به شام ته وړه شام کې به خرڅ کړو دالته به نور سيزونه واغس نو هغه به ترکی ته وړل ترکی کې به خرڅ کړو دالته به وړل بلقان ته بلقان نه به واغستن نو ارمینیا ته به وړل او د ارمینیا نه بیا چین ته رسیدل تجارتيان چین نبی مالون واغستن سیام تبرالل سیام کی بے خرص کرو دے سیام نبی برما ترالل برما کی بے مالون خرص کرو او دے برما مال بے واغست نوغا بے ہندوستان ترالل ہندوستان کی بے خرص کرو او دے ہندوستان نبی مرک مثالے واغستے ابی یمن تاوڑا لو پا یمن کی بے خرص کرو یمن نبی مشک امبر او دا سیزون واغستل نو آگا بے اوڑل مدینی منوری تا حالت بے خرص کرو مدینی نبی لوبان خوشبویائی دا واغستی آگا بے مدین تاوڑے والت بے خرص کردی دا تقریباً پینشپاگو کالو تجارتو چاچه بداو که نوغو بزان لدیر مال اگٹر او بیا با تناستو قولل بے مدین یو عالمی منڈہائی وا او عالمی منڈہائی کی بیا طول پیمانی بیمانای زیادی شی نو دو دیو اجے حضرت شعیب علیہ السلام داغی ردو کو عالمی منڈہائی بدلی دنیا کی آئندہ دور کی عالمی منڈائی دا دنیا اغبا پیخوری زگاہ دا چین نا تجارتی لار اغا شروع دا چین نا براروانی سی پیک او بدی سی پیک باندے بدا گاڑو کی تجارت کی گی او خلق براروانی دا برازی پا گلگت بلتستان گلگت بلتستان نبراوانی پا مانسیرا و مانسیرین نبراوزی دی پیخور باندی بطیری کی نو عالمی منڈائی دی دنیا اغا پیخور او دا علاقی پدی باندی با عالمی تجارت روانی او دا باغا گوادر توزی بیا اغا با یو لویا
تجارتی منډای گوادر می او پای کې بل دنیا تجارتونه کیږي سی پیک اصل شی دا کړي او ما لاري دی بدلیږي را بدلیږي نو الله شعیب علیہ السلام را لګره او دا عالمي منډای وا د توحید سره سره هغه معاشرتی زندگی او د اصلاح وازم کو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین والا تعالی گلے منگا یود حضرت شعیب علیہ السلام قالا یا قوم عبدوا اللہ وی شعیب علیہ السلام وازما قوما دے عبادت طول اقسام اللہ لو کئی عبدوا اللہ مینا دو خدای توب دا اللہ سرو کئی تمام خدای توب دا اللہ نو کئیو یراد خدای توب دا اللہ نو کئیو عبد اللہ دا سے لفظ راڑو چھ ٹھول شامل شو لیکن من امت کی ایاک نعبدو کی دا عبادت تفصیل کرے ہو قالا یا قوم عبد اللہ وی شعیب علیہ السلام وازما قوما عبادتو کئی دا اللہ ما لکم من الہین غیرون نشتتا صلاح سوک حاجت سر گون کے بغیر دا اللہ نا ولا تنقص المیکیال والمیزان کمیم کوئی پا پیمانا و پتول کے انی احراکم بخیر زوینما تاثر و پا خیر مالداری دا دولت دے خوشحالی دا انی آراکم بخیر زمینما تاسلو پا خیر او زیاریگما پا تاسو باندے دا عذاب درد حاتا کون کے چه عذاب بگر باندے راشی گورے نقصان مکوئی یو طرف تے اللہ حق ذکر کر عبد اللہ ما لکم من الہن غیرو دین طرف تے مخلوقہ کر ولا تنقص المکیال والمیزان حقوق اللہ او حقوق العباد دوڑا انبیاء بیان کری دی دیو جی علامہ ابن قیم وی للہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق ما حقانی دا اللہ زان لا حق دے بل چالم دے روا دا بندہ زان لا حق دے للہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق هما حقانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تبین ولا فرقانی دوڑا حقون یو شان مگردوئیو اللہ لد اللہ حق ورگئی مخلوق لد مخلوق حق ورگئی ولا تنقص المکیال والمیزان کمی مکوائی پا پیمانا و طول کی زمین ما تاثر پا خیر او زیارک ما پا تاثر دا عذاب دروازی حاتا کون گنا ویا قومی وازما قوما پورا کئی پیمانی او طول پا انصاف ولا تبخص الناس اشیاءهم مکموئی خلق تاسی زند دائیو ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر دائی پس مگا کی مفسدان فساد دادے چھتا اللہ حق اللہ لورنکے بل سوگرو شریکی صدارو گردے فساد دادے چھ مخلوق لد مخلوق حق ورنکے او ظلم ورسرکے ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر دائی پس مگا کی مفسدان بقیت اللہ خیر لکم باقی مانداد اللہ وردی تاسولا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان وما انا علیکم بحفیظ اور نیمت پا تاسو باند نگاہ بان قالو یا شعیبون ہوئی ورطا دئی او شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام توئی صلاتو کا تامرو کا یا دین ستا تا حکم کئیو صلاتو کا امام راضی اے دینو کا
ستا دین تا تداوی دا تا چې ځان دیندار جوړ کړی دی او دیندار او پرهیزګار کېږي الصلاة کا تامر کا دین ستا تا ته حکم کوي چې پرېږ منګه هغه چې عبادت کو زمونږه مشرانو او ان فلا فی اموالنا ما نشاء او کومنګه په مالونو زمونږ کې هغه چې زمونږه خوښه شي من خپل مال دې چې هر څه ورسره کوو هر څنګه تلو هر څنګه پیمانه کوو ستا پکې څه کار دی وان فلا فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته ډیر پویا ادای د استهزاء انوي ټوکې کول ته ډیرو خیال سړی من تچلخه انک لانت الحلیم الرشید یقینا یہ تبردوار او پوا قالا یا دیو جنوی چه دی غلقو چه دی سوینا منگا منی نکی دی کارنا قالا یا قومی نوی شعب علیہ السلام وازما قوما خبر را گئی مالا کیم زب دلیل دو طرفا درب زمانا رزق را کلشو ایماتا دو طرفا دا اللہ نا رزق خیستا وما وریدو انو خالفکم او زیرا دنو کمان چه زه خلاف کم استاسو او لارشم آغتا چه منکوم تاسو دا غینا دان مقصد تاسو منکوم اخبال دی کوما نا کمکار نا چه تاسو منکوم زیم نکوما وما اريد ان اخالفكم زیرا دنو کمان چه خلاف کم استاسو انامان ها گمان ہو اولار شما اسطا چمنی گمتا سدا غینا ان اریدو اللہ الاصلاح زیرا دنکم مگر دی اصلاح سورہ زمان توان رسی وما توفیقی الا باللہ اور ندے توفیق زمان حمد زمان مگر پا اللہ علیہ توکر دوئی ریونیب دی اللہ باند زدان سپارما او دی اللہ تزرع گردما ویا قومی لا اجرمنکم شقاقی وازما قوما باعث نکی تاسو باند زما خلاف ایو سیباکم چوبر اسیگی تاستا پشان دانی چرسدلو قوم دنوح علیہ السلام تا سمطلبو تاسو زما خلاف کوئی نو دا زمان دا خلاف و دا زمان مقابله دا در باندې بدی باعث نشي چې عذاب د خدای در باندې راشي څنګه په خوانو قومونو باندې را لېږلو ویا قوم و زما قوما باعث نگی تاسو باندې زما خلاف چورسی تاسو ته پشاندار سره سدلو قوم د نوح علیہ السلام قوم داود علیہ السلام و قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او ندے قوم دلوط علیہ السلام ستاسو نسل لرئی دا سے بہترین کلام خطیب الانبیاء دے دا نوئی چه مثل ما اصاب قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم لوط یعنی الفاظ بدل کر خوند پیدا کر پا الفاظوں کے وما قوم لوط منکم ببعید اور ندے قوم لوط علیہ السلام ستاسو نسل لرئی واستغفروا ربکم او بخنا غواړی طرف ستاسو نه او بیا راوګرځي الله ته په نیکو اعمالو ان ربي رحیم ودود یقینا رب زما د مهرباني کوونکی او دوستی کوونکی د مؤمنانو سره قالو یا شعیب نو دایو و شعیب علیہ السلام نبویو منگا پا دیرو دا حسنا چتا وایو توی دیر زدکڑے مگا دیر چالاک ایو من ستا پا خبرو نبویو دیر سدیس دادی تا تباوی یار دیر چالاک اینو تا دیر سز دادی
قالو یا شعیب ونوی دایو و شعیب علیہ السلام نبویو منگا پا دیرو دہا غسنا چطای وایو و اینا لنراک فینا ضعیفان او منگا وینوتا لرا پا منگا کی کمزور ہے ولولا رحتو کلر جننا کا کنوستا ڈالا من بتا پا گٹو باندی وشتے وی که قوم دی نوے و ڈالا دی نوے من با پا گٹو وشتے وی خو قوم دی نو غد در خنشو کولی دا قوم اثری ولولا رحتو کلر جننا کا کنوستا قوم نوستا ڈالا نو من با پا گٹو باندی وشتے وی وما انت علینا بعزیز اور نیتا پا منگا باندی گران مرگری دی مضبوط دی نسو کو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نولی گی دا اغی حکمت عملی اغی تسڑے آریان شی دا اغی واقعات شیخ القرآن واقعات دیر وزی زکا دیر وان دا سبق دے دا دین دیر سبق زکی گی شیخ القرآن تجارتو نکول دوستای کولی مرگرتیاگانی کولی او مسئلے کولا خدا اگر دوستای دعوت تجارتون اغم دا مسئلے دا پارو دا شیخ القرآن دوستان زوراور خلقو بخبلا علاقہ کے پتوڑیری کے جرنیل سے بو او دیر زوراور سڑے ہو دا شیخ القرآن مرگرے ہو پرمانیرائی کی شیرداد بابا و زورور سڑے ہو دا شیخ القرآن مرگرے ہو دغسی زورور کسانی کتریو آگئی سرے دوستی وا دا شیخ القرآن کاروبارو نا کالا کسی دکبر بابا نویو زمان لگ یاد دے پٹکے بیوالی و لنگای بیوا اگر سرے ٹرک شریکا بستے ہو او اگر زورور سڑے ہو تکڑا سڑے ہو میر جعفر باباو داغ سر تعلقو پزیدہ کی نیاز محمد خانو خانانو کے او زورور سڑیو داغ سر دکان شریک کرو نو کاروبار بے ورسر شریک نو پاوکلی کی چه بے مسالہ کولا نو کچا بسویم نو بے یرد فلانی شراکتی دے او زان لبکارو گوری گوری که غصدی ہوئی زگر چه اگر مرگر دے اگر سر شراکت دے ظالم کمزور نخیارکو او داغا زورو سر بے تعلق مرگرتیاں جوڑا کرے و تجارت کاروبار نظام بے پیم مضبوط کرے دا ارچالا دا چلنو ورزی اگر دا که معلوم ہو چه زان لبے ڈلم جوڑولا او اگر ڈلی سر بے زانی او زائک آبی ازان لمرگریو گردول نو آئی سر باودری دوکار بے کون ولولا رحتکا لرجنکا کنویستا ڈلانو با گٹو باندی بمگشتے وے ومان تالینا بعزیز زمون مرگری سادگانی اکثر نو ای جی پکری کی مسئلہ میں کولا خو پلانے میں خلاف کئی حلکہ اولی دے خلاف کئی یہ رجیز اگر پلانای پارٹائی کے دے او دا گئی تعلقات دی نو جیز ما خلاف دی نو چی اگر پارٹائی کے دے نو تد آگے مقابل پارٹائی والا سوا خپل لین دین برابر ساتا کرا او دا اگر تد آگا مقابل نکار والا اگر زان لمر گرے کا زان تا رکن کو مب پارٹائی کے دوستی او یاری زان لجوڑا کا نو آگا بدر سر بیا دا آگا مقابلہ کی اولاری دا چل دی لنورزی دی ضرور یہ رمونگا سیاست مکو سیاست مکو چادر دویلی جوئی کا حسان لگوی اوڈالا جوڑا کا کنا چستاک مقابل دے دا آگا مقابل زان لمرگر کا چگا پی ہوئی لولا رحتکا لرجنکا وما انتا لینا بعزیز او نیتا بمگا باندی گران قال یا قومی ارحتی عزو علیکم وی شعیب علیہ السلام وازما قوما ایا ڈل زما عزت مند لگی بتاسو دا اللہ نا
واتخذتموه وراءكم ظهريا ونیو تاسو اللہ لرا رستو دشاگانونا ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پایا چه کوئی تاسو احاطہ کرونگے دے تا عمل و تمالون دے ویا قومی ملوان مکانتکم وازما قوما عمل کوئی بخبر خیال انی عاملون زامل گونگیم دا بیان تاو چه سکوئی نو کوئی خو زبک ور اخبر کار کوما زبک اخبر بیان کوما سوف تعلمون من یاتی عذاب یوزیه زرده چپو بشئی تاسو پاگا چابانی چرا بشیغت عذاب چرا سواب کی اغلا او پاگا چابانی چرا بیدر اجن ورتقبو انی ماکم رقیب او انتظار کوئی انی ماکم رقیب زیما تاو سراد انتظار کون گنا رقیب منتظرون زم ستاسو انتظار کوما وانتظرو انتظار کوئی وانتقبو انتظار کوئی انی ماکم رقیب زیما تاو سراد انتظار کون گنا نو کلا چراغ حکم زمنگا خلاص کمنگا رد شعیب علیہ السلام اواغا کسان چی ایمان راوڑے و سرد دنا فمیرا بانتیا سرد زمنگا واخذت اللذین ظلموا سیحا او نیوان ظالمان لرا چلی واخذت اللذین ظلموا سیحا او نیوان ظالمان لرا چلی گورا دلتی وئی واخذت اللذین ظلموا سیحا او مخ کی وش پیتا میاد لگو گو رئی تا 67 آیت نمبر 67 وش پیتا مو اندی صورت کی واخذ اللذین ظلموا سیحتو واخذ اللذین ظلموا سیحتو ونیو آکسان لا چه ظلمی کڑے چگی نگورا دلدوئی و اخذ اللذین ظلموا سیحتو او دلدوئی و اخذت اللذین ظلموا سیحا ارد مذکر راڑا و دلد مؤنث و اخذ اللذین ظلموا سیحا او دلدوئی و اخذت اللذین ظلموا سیحا دا سیحا کلت نا تعبیر کئی پا عذاب او کلا تعبیر پا عذاب انکی نو کلا مذکر راڑی خزا او کلا مؤنث راڑی خزت واخذ اللذین ظلموا سیحا ونیو ظالمان لرا چگے فاس بہو فی دیارہم جاثمین اگردن دائیو کورونو کی پڑمخی پرات چه عذاب پر آگے پڑمخی پریواتل کان لم یغنو فیہا فانو کان لم یغنو فیہا تباشو تابویگنی دیڑو سیدنینو بدی کے انا بودن لمدینا خبردار حلاکت مدین والولا لگا چه حلاک جیو سمودیان واقعات ذکر کر بدے چه دیو اللہ عبادتو کئی نوح علیہ السلام وئی یا قوم عبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو حود علیہ السلام وئی یا قوم عبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو صالح علیہ السلام وئی یا قوم عبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو شعیب علیہ السلام وئی یا قوم عبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو طول دغا چوی والی دی قوما بید اللہ نا بلا حاجت روان نشتے او عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بلسوک نشتا او بدی دو واقعات اگورا ابراہیم علیہ السلام فرشتے را غلی دیو گے نبی جنی چدا فرشتی دیو گے انسانان او دویم دا لوت علیہ السلام اگورا لوت علیہ السلام ملائک ور سخر آگلی دی اوغا نبی جنی چدا لکان دیو کا ملائک اس واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا ترغیف تبلیغ او تصلائی
چې موسی علیہ السلام ته وګوره قدم په قدم مصیبتونه او زړه نو تنگ کړي تبازونه تنګي او مسله بکې او خپکی بنا تسلی موسی علیہ السلام ته وګوره قدم په قدم مصیبتونه د بادشاہ د لاسه د فرعون د لاسه مصیبت د سامری د خپل مرګري د لاسه مصیبت د سایرینو د لاسه مصیبت د قوم د لاسه مصیبت بلا حاکی شدا با انبیاء هیچ کس ندی آدھا نشاندار کربلا مصیبتوں نے برداشت کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا تاکی سرا لگلے موسیٰ علیہ السلام زمان بدل آئلو بموجزو خکارا فرعون تا وزیران ددتا فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ نتابداری اکڑا دئی دا حکم دا فرعون وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدَ او نو کار دا فرعون نو حکم دا فرعون سام او پا غلط و رسارو خدای ور پسی روانو زمانگا بادشاہ دے و زمانگا حاکم دے او داغنے یریدل داغا غلطی تیم سیوی یقدمو قومو مرکب گیخبر قوم پرواز قیامت فاوردهم النار دا فرعون باتی مخی روانی او قوم بور بسیو یقدمو قومو مرکب شید قومنا پرواز قیامت فاوردهم النار نراب ولی دیل رپور و بیسال ورد المورود او بد گدر گدر شوه ورد موتا گدر وایو سین تا خوڑ تا چپ کمالار باندی خلق کوزیگی بخواب زنانو کورونو کی کویان نو دا خوڑنا دا سین بیو براڑی گدر بیو تاوی پختو کی هم دا دیر رازی وی دا گدر غاڑا ورطا نیسا دا یار مثال دا مرغا پای دا را بشی نو گدر پختو کی همی و بیسال ورد المورود یقدمو قوم مخیبا کی قوم پراد قیامت راب ولی پور و بیسال ورد المورود او بد گدر گدر شوه وعود بیو فی حاضی لانا ورپسی بشی بدی دنیا کے لانت اپرواز قیامت کی بیدانت کی بیسر رفت المرفود او بددا آتیا چاہتیا ورگشو دیلا بخششو چی بخشش ورگشو دیلا تحفاو بخششو خلق تحفاو ورگئی او تحفا چی ورگئی دمینی دا اظہار دا پارا ورگئی سوغات وطوئی تحفہ وطوئی وی کمی جانان سوغات قبول کی زما تندے با پی اسمان تا پورتشی سوغات وطوئی تحفہ وطوئی دی لگا دیر بدا تحفہ او بد سوغات ورکشو اوول بیو وی آذی لانا وربسی برگشی بدی دنیا کی لانت دا دا پختو اشعار چی دی مصری وطوئی نو دا گواره دا گڑ وڈو نئی دیکھ دیر خکولی پختوز دا کی دیکھ دیر خ الفاظ دا کی چسو بی پوئی کی ورپسی واقعشی بدی دنیا کی لانت اپرواز قیامت کی بی لانت کی بیسر رفت المرفود بد سوغات جی سوغات ورگش دیلا بد آتیا چہتیا ورگش دیلا ذالکا من انباء القرآن دا دا خبرونو دا کلونو دی بیان کے منگا دیلو پتا نو بازی دیلو دی موجود وحسید او بازی دیلو شوی بازی اگا کلی اگا سمشتے چه اللہ پا کی عذابون روسی دی پا قومونو او بازی لال لو ختم شو وما ظلمنا من ظلم نو کڑے پا دائی لیکن دائی ظلم کڑے پا زانونو اللہ وی ما ظلم ندے کڑے چاچ محسن ندے پی جندلے نوغا تباہ شوئے دے کہ محسن دے اللہ دے کہ محسن دے بندہ دے خبر محسنو پی جانا وما ظلمنا من ظلم نو کڑے پدائی لیکن دائی ظلم کڑے پسانو نو فائدہ ورنکڑا دائی نا دائی مددگارانو
آغا چه دینا مدد کن بغیر دا اللہ نسشے کما چراغ حکم در ربستا وما زادوهم غیر تدبیب او زیاد نکدئی لدی پیرانو غیر تدبیب بیل خوارائنا چاچه اگر پیر پرستی کرده چاچه بغیر دا اللہ نور مددگاران نیولی دی طول عمر خوار شوی دی زمن پختانه تباشوی بدیو دبل زائن با یو سڑے راغے او هغه با ځان نه به پیر جوړ ک وګت کمیس به چوله او پرتوب به نو دای به دا ملنګ باچا دی او چې هغه کمیس به مور پسې و یاستنو به دان ننګا پیر دی نو د بل ځای نه براغه ځان نه پیر جوړ کړو دای با غنم غټل لنګا به ساتلا پای شملې وړي وو پیر براغه نو غنم او د غوړي به ناغه وړل او د پښتنو بچو به جوار روړای او شملې کوټلې پیر براغه نو هغه به کورونو تنیخت او په برانډه کې وا پکټ کې ناستو او چا کې دا مجال نو چې هغه پیر د کور ایستوي او د پیر سیب کورتا د مولوی سیب کورتا ماشوم به نه پرې خودو زګوی به دا د لوی کور دی نو د پیر سیب کورتا به څوک نه پرې خودو ځکه چې هغه په دیال وي نه به نه پرې خودو چې کله به غم ورکړو شو د پښتنو خزي او جنکای به ورکړ غم لا روان وي او چې دای کړه به غم شو نو پیر سیب په پڼا را لګلا وی د پیر سیب پڼې راوړی دا د پیر سیب پڼا به راړه ذلیل کړي او رسوا کړي پیر برای د بل ځاینا دی راوښه نو مریدان به دا پښتانه جوړ شو یو تبوی الکه خیال ساته خپل حفاظت ګره فرض دی نو دا بل تربوز تبوی دا فلانه در تخنه ګوري ګره لغزان ساته خپل حفاظت فرض دی نو دای به یو بل باندې شاکیان کړل نو بل رنګ بچا یو لخت راغسته و ځان سره نو دی بل با شر را واغستو نو چې د تاویو کتل نو بل به تور را واغستا نو لکه خو به یو بل تا نو پوله بوا پټه بو صدور شی بانو منغه د غنم په پکې نه کېدل نو پاری به جنگ جوړ شو یو به مړ کو نو بل برامن ډکړه پیر سیب استا خبره خو صحیح وا خو زی وا جنت نو زه په مخ کې شوم اوس بس کو پیر سیب وته هه دا پیسې والا ځان سره کېده دا به په کاری یو وکیل مکیل او تانی تحصیل پیسې به ولا ورکړي نو چې دې بلال نو بل برا داغه سو برال پیر سیب تاسو چالو شو هو والا پیسې پیر د سو شکرانی پراتی پیسې به ورکړي نو دای په پیسې د پیر سیب نواغسته او تانا تحصیل به شروع شو نو پیسې به پکارې دی او راتل به پیر سیب لا پیر سیب وته پیسې در کومه وګوره کله به راکې فکس ډیټ راتاو غا یو تاریخ راتاو غیا د به جی 2 میاشتې پس 2 میاشتې پس باندې سره پیسې چاته په دښونه اخته شوی نو بیا به پیر سیب ورته پیسې د به جی د پټه رانه والا نو یاره زه په پټی سره کومه خو هغه علم درنه نو په نیم قیمت به ته واغستو نو دا غبل نه دی واغست نو چې لګي مدبه 13 شو پیر باندې لاړو پکړي کې بداغه ټول نه ډیر جیداد او راغله بدل ځای نه او د کلی هغه پښتانه هغه به جیدادونه خاص کړل سبه ورله په شکرانو کې ورګل سبه ورله په یو څه کې او سبه بل څه کې دا د پیر سیب دی نو پیر بلګي راځي بعد لاړو دای بخوار وزار او ما زادوهم غیر تطبیب بچے و پیدا شو وی بیراشه مولای سے بانگ والا وایا دا بانگ تا نشو ویل دا ګران کارو نو هغه به راوست نو چې هغه به لازان په وخت کې وکړ نو 100 روپۍ به تی واغسته نو چې هغه به واغسته نو خور خلنه او دم نای جو شروع بشوا نو کم سے کم 100 روپۍ به ولګېدي نو چې کوئی دن باندې په نکاح کې به تی پیسې واغسته
نو چې مړی به وشو نو مړی به په پیسو لامبو ولا جنازه به په پیسو وا وی بیا نه ګورې اسخاتې ګورې پاتې نشي نو که هغه به قرضایي نو د به اسخاتونه نو ګوړه صابون چواري کپړې نو تباہ و برباد دیکھو نو چې کور کې یو ښځه او خاوند به دوه بې بچي نو 5 شل زره روپۍ به د یو سړي ولګېږي نو بیا به یو زړه خره وه یو به چرګه وه یو به زړه بړستن وه هغې په خره اچولې وه چرګه به پرې ناسته وه کته وطن ته روان یم د نیستی د لاسه راروک شومه نیستي خو تا په ځان راوسته چې رسمونه رواجونه په ځان باندې د پیران مسلط کړي باطل پرست وما زادوهم غیر تدبیب شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي وایي ازادي او ازادي اگر راوسته چې روحاني ازادي راوسته قوم د پیرانو دغه پنجو نه خلاص کړ دغه باطل پرستو مولیانو نه خلاص کړ حق پرستو مولیانو ته کېنول وما زادوهم غیر تدبیب او زیات نه گدای لرا بيد خواراینا وکذالک اخذ ربک او دارنګنی ول رب صادی کلا چونی او کلیوالا او دیوی ظالمان ان اخذ ولیم شدید یقینا ول الله دی دردناک او سخت ان فی ذلک الایاتن یقینا دی کی دلائل دی د پاره هغه چا چې غیریږي دا ذات آخرتنا ذالک یوم مجموع له الناس دا غرض دا چې جمع کیږي بدی ته خلق وذالک یوم مشهود او دا غرض شهادت یو بل باندې بشهادت کوي پیران مریدان په یو بل بشهادت کوي هغه مخکې سورہ یونس کې اعراف کې ډېر سورتونو کې تیر شوی اندامونه به شهادت او گواہی کوي وذالک یوم مشهود او دا رد شهادت وما نؤخر الا لاجل معدود نرستو کومنګ دیلا مگر د نیټه مقرره نو پاغه ورځ چې راوشي دیتا خبره باندې شي کولې او نفس مگر په اجازه د الله باندې فمنهم شقي وسعيد بعض دین بی بدبخت او نیک بختا نو هرچا گسانی چغیوی بدبختا اغیی بی پور کی دیلوا پدی کی زفیر و شهیک شریکاری و هنه دل زفیر اغا نری آواز تاوی اغا زویرگی چی وطا پختو کی وی فریاد وطا وی زیرگی وطا وی تاسو دشی وی دا چه درمون وی داسی کئی زیرگی وطا وی فریاد وطا وی فریاد د خوب زړونو خیجی چې په زړه روږي هغه نکړي فریادونه نو زیرگی فریاد او شهیک هغه ته چې لوی چغه وای چې دا وای وای او لوی چغه کی لو بیا زفیر و شهیک دیلوا بدیږي زیرگی او هله دل خالدین فیها میشبوی بدی کی ما دامت سماوات والارد ترسو پوری چه اسمانونه و زمکی نو گورا اللہ وی ہمیشہ با بدی جہنم کی ترسو چه اسمانونه و زمکی نو اسمانونه و زمکی خوشتے نا آخو ختم شوی دی قیامت کے زکا اذا سماء انشقت کلچ اسمان اوچوی و اذا سماء فطرت کلچ اسمان دعاو بیگی نو اسمان کو ختم شوی دی زمکا اگر با ٹکڑی ٹکڑی شوی نو بیا دل دیسا مطلب چه جانم کے با تراغی ترسو چه اسمان او زمکی نا دل تے اسمان او زمکی نا مراد دے بلندی او پستی برواله او کتواله زکا اسمان برا دے زمکا کتا دا نمانا دا خالدین فی آمی شبه بدی کے ما دامت سماوات والارد ترسو پوری چه برواله او کتواله نو برواله او کتواله ختمی گی نا الا ما شاء ربک
مگر آیا چه خوشی در ربستا نو اغیب اخلاص کی موحیدین ان ربکا فعال لما یرید یقین ربستا کونگے دا آیا چه ارادو کی واما اللذین سویدو ہر چاہ کسان دی چاہیو نیک بخت شوی ایو پا جنت کے ہمیشہ وی بدی کی ترسو پوری چه براوالے وکتوالی دی جنت مگر آیا چه خوشی در ربستا نو زیاد بکی دی لد نعمتونا زیاد بکی دیدار دا اللہ بے نصیب شی عطوان غیر مزوز دا با تیوی دا با بخششی غیر مزوز اور نبی پریکڑے شوی حرق وی جزن نخلو اذن قطع کلچ کجور پریکی نو حرق وی جزن نخل یعنی بندی گی بنا فلا تقوفی میرے آدم مکی گا پشاک کے داغنا چه عبادت کئی دی دا کسان ما یعبدونا دی عبادت نکی مگر لگا چه عبادت کو دی مشران پخوا وَإِنَّا لَمُوفُهُمْ نَصِيبَهُمْ امنگا با پورور کو دی لا برخد دی غیر منقوص نبی کما شوی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تاکی سرا ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب فَاخْتُلِفَ فِيهِ نو خلاف شوئے باغی کی تسلی حپاکی گا ما کستا خلاف کئی دو موسیٰ علیہ السلام ان خلاف کڑے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ او گنوے حکم تیر شوئے طرف دربستانا نو فیصلہ بشوئے پا منزئی کی اوسا خو اللہ فیصلہ کردے دا حکم تیر شوئے دا چھ سر عذاب نور کئی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او دیدی پا شکی ددین لالا شک ان کی وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ اِنَّا حَرْدُ روم شباب الفرنا کلن اسم دا اِنَّا او لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ جزاد نمانا دا وَإِنَّا كُلًّا يَقِينًا ہر یود قومننا لما لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ خامغا پورا بورکی دی درا ربستا بدلدا ملونو دا دی یا ان پمانا دا ما ان دے پمانا دا ما لما پمانا دا اللہ نمانا دا وَإِنَّا كُلًّا یعنی ما کلن لما یعنی اللہ لیوفینہم ربک آمالہم ددے ہر یود قومننا مگر خامغا پوربور کی دی لرا ربستا بدلدا ملون دی انہو بما یعملون خبیر دا اللہ پایا چکئی دی خبردار دے فاستقم کما امرتا ومن تاب ماک کھلا گدری گا لگا چھتا تا حکم شوے دے ومن تاب ماک آغا سوک چرا گرزی تا سرا پیغمبر پاک تو اکلاک ادرے گا اور فاستقیم امر دے تا تو اکلاک شا فاستقیم کما امرتا ومن تاب ماک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرا کس پن میں اختلا کی دلیو صحابی ورطوئی لقد اسرائی لے کر شیبو یا رسول اللہ ودا اللہ رسول زر بڑا شوئے گرا کی دس پن اللہ کی دلیو نبی علیہ السلام شیبنی ہودن و آخواتوها سورہ ہود او داغی امسال بڑا کرما چھے اللہ و اکلاک ادرے گا اکلاک ادرے دل دا دیر گران کار دے ہے اپنی بھی ناخوش اور بیگانی بھی ناخوش نیرزار ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند چکالتا کلاکا خبرہ کے دا حق خبرہ کے دا دیر گران کار دے دارنگے حدیث کے راضی دا سفیان میں عبداللہ سقفی ہوئی ہے ماد نبی علیہ السلام نے خبرہ اوری دلوا چاہوے ما نبی علیہ السلام تاوی کلی فی الاسلام طولان لا سالو بعدک احدان سفیان ابن عبداللہ سقفی ہوئی ما نبی علیہ السلام تاوی
قل لی فی الاسلام قولان ما تا پا اسلام کیا خبرو کا لا سالو بعدک احدان چستان بعد بیاد آگے دا چاند تپوس نکو ما نما تا نبی علیہ السلام قل آمنت باللہ ثم استقیم وایا ما ایمان راوڑے دے پا اللہ اب آپ دے باندے کلک ادرے گا مضبوط ادرے گا مضبوط ادرے دل دا دیر گران کار دے دیر مشکل کار دے فاستقم کما امرتا کلک ادرے گا لگر چتا تا حکم شوئے دے زکا خدا سے کلک اڈاڑو کانا چغشی چلی او پسپینا کچرا سور دے او آواز کئی انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب زر پیغمبر ما درو جن پیغمبر نیما زد عبد المطلب دا خاندان نیما سمطلب یو خوا پیغمبر ما بل خوا دا خاندان نا کمزور نیما دا عبد المطلب دا خاندان زبا میدان پریدما زبا تفتم غشی شروع دی او میدان کی اولار دے او کم صحابی چه غشی خچانول نو اغل آواز ورکی نورو توی دل غشی ورکی او اغل آواز ورکی ارمی ایو الغلام الحزور فتیتو کا بی و امی ولا و بادرننگ آلیا زمان مورا و پلار دستان قربان شی مورا پلاری دا اغا صحابی کا قربانول چاچه غشی خوشتم او 1000 غشی غچلولیو یو غشم خطا نوتا دے پا کلاشن کون چه 1000 کارتوسیو نو شپیلائی اشلیگی او 1000 غشی چلولیو اخیری که او غشو داگه پسار که اس پننوا تشلار گیو او چه او کافر تیونیو او پا دی تندیوشنو پا شای وارو پا غد اخبیر آسر رواوختی نبی علیہ السلام تشی نیونیو قتل اغت خاندلو چه پا غد اخبیر رواوختی او غتوی ارمی ایو الغلام الحزور فتیتو کا بی و امی ولا و بادرننگ آلیا زمان مورا پلار دستان قربان شی دیو دا کرده چه نبی علیہ السلام وی اللہم اہد قومی فا انہم لا یعلمون پا گٹو اشتاغوی اللہ لارو توخیدی ناپوی دی داغا ناپوی تیوی او چه پا زدو پا اینات در تودره دو نو بیا با نرمی نکے بیا با جنگ کے بیا با مقابلہ کے نو دے اگا نرم آلی دا ظلم صفت کئی دا بادرائی صفت نکئی چگا سورا بہادرو فاستقم کما امرتا ومن تاب ماک کلک ادرگا لکت تا تا حکم شوه دے او آغا سوک چرا گرزی تا سرا مرگری با امزان سرا ادرے کلک با اولاڑی مرگری و بادران بئی بے غیرت مرگر ازان سرا مپریدا ولا تدغاو سرگشی مکوئی انہو بما تعملون بصیر دا اللہ پاگا چی کوئی تاسو لیدون کے دے ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار میلان مکو یا کسانو تا چگئی ظلم کردے اوبرسیگی تاسو تاور سمطلبو میلان مکوا دا ظلمینور سرونکی دا غی سرا میلانونکی دا ظلمینور سرونساتی ولا ترکنو الالذین ظلمو زکت مرگری اثر پسڑی رازی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل کوفی تراغے نظم الدرر کے امام بقائی ذکر کئی دے ابن حجر استاز دے اگروئی چھ حضرت علی کوفی تراغے نو پدرے مرضی کوفہ کی تقریر ہوگا ناغی تیوے یا حلال کوفہ قد علمنا شرارکم من خیارکم وکوفی والاو منستاسو ناکار خلقم پی جنو منستاسو خلقم پی جنو ناغی وطوستا کو درے مرد تسنگ پی جنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوے وی زمن قافلہ چراتلا من سرخ خلقمو ناکار خلقمو فانزم ما خیارنا ما خیارکم وشرارنا ما شرارکم زمنگا خلق ستاسو دخو سر یو زای شو
زمنګا ناکارا ستاسو د ناکارا سره یو ځای شو نو موږ خپل پیژندل چې موږ سره روان بلاره نو ستاسو هغه مو پیژندل پښتانه وای د میخي یار سنډي وای د بل کلی دله چې نه پیژن ستاسو کلی دله سره دوستي میلانونه کې نرمي ورتاونه کې دا سیوطی کتاب دے امام سیوطی المتوفا 911 کی غوفات دے داو کتاب دے الاشباح والنظائر بہترین کتاب دے اپائی کی مختلف مناظرین دی دا ہر فانو آگئی اوزائی کی لکی سادرقوان سالن لمانا قائلون درم جلد کی دوات آئی مصفہ کی اشباح و نظائر کی غلی کی سادرقوان سالن لمانا قائلون لا موقعون فی لب میت فہمو یوسو مثالون در تواما چاکی چاکلین و غیبی پوئیگی علم تر ان الدعا یسری دفینو فیوزنی بی ادواو سیو و یعلمو تا گورینا چی یو گوتا زخمی نو طول بدن دردونا کئی سوک دینا خوب نشی کولے حالانکہ گوتا زخمی دا خو طول بدن دینا درد مندے وانزوئر قصوئی من بود غایتین فیسری بی فی النسل داؤو یازمو او کله چې سړی په کمزوري خاندان کې واده وکړي نو د هغه نسل بیا دیږي پرې د مړه وایي دکې راګ دی وایي دکې د هغه فلانو راګ راغلی دی وایي ته ګورې نه وانزوار قصوی من بود غایتین فیسری بی فی النسل داؤو یازمو راگن کلا کلا کمزور والے راکاگی او پر نسل کے بیاغ پاتی کی دائی کی وہی راگ راگلے دے کاسفیم للحمزیم یکرم الفتا مشارکتا فیما جن المتکلمو کاسفیم للحمزیم یکرم الفتا مشارکتا فیما جن المتکلمو تگورینا یکرمو کے حمزہ حضر شوا یو اکرمو اصل کے خو یو کرمو کے حمزہ حذف شوولی ذکر پا واحد متکلم کے او اکرمو کے اعتماد حمزتین راتلا نوالت حمزہ حذف شویوا یو کرمو کی توردن لرباب حذف شوا کازفیم الحمزہ یکرم الفتح مشارکتا فیما جن المتکلمو وحسبک والوادی حملن اللتی تویلو ذاہم من النحو محکمو وحسبک والوادی حملن اللتی اداتان کی وحضب شو ولی سوا جواب تویلو ذاہم من النحو محکمو ایداتان کی وو حضب شو زکا پیایدو کی وو حضب شو زکا قائدہ و تا متوجہ وا یایدو اصل کی یو ایدو وو واقعی شپا میائی دا یو دا کسر لازمی کی انداختان دا نو وو غرزی دا نو یایدو کی حضب شو ایداتان کی توردن للباب حضب شو کذا کا کرینو سوئی یردا کرینو وَيُنْجِي مِنَ شَرِّ الْعِبَادِ وَيَاسِمُو دغا سے ناکار مرگرے تبا کئیو چھے ناکار سرائی اوزائی شوی تبا تباشی چرسی بنے کو چرسیانو سرا بناستی نو چھے پولیس آگئی نیوی نو تاؤں پا کیوں نیوی دارا یو شاعر ہوئی اِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَائِبْ خِيَارَهُمْ وَلَا تَسَوِرْ اَدَا فَتَرْدَا مَرْرَدِي کلچی او قوم کے اسیگی دا ورا خلق سر مرگرتی آکو یعنی دا ناکارا ردی سر مردیشی مرگری اثر پسڑی باندے رازی نو دا آغا چاہ سر مرگرتی آنو کی چاگا بیکار دی وَلَا تَرْگَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میلان مگویا کسانو تا چگئی ظلم کردے اوبرسی گی تاسو تا اور
وما لكم من دون الله من اولیاء نوی تاسو لابد اللہ نسوک دوستان او بیا بس تاسو امدادو نکریشی کتا ظالمانو سر یوضای شوی دا مولانا لگ تپوسو کا کنا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ سمانا دا چتا دا چا سر یوضای کی گی چتا و تا پرون ظالمانوی تا پیردو تا و تا غلطوی او نن دا غی سر دی مرگرتیا دا نن یو سر او سبابن سوا اڈو که دا چی یو سپیوالی نو نور و تا پرشی نو چی بل سپیوالی نو اغا تا پرشی اول اڈو که عمران سخو ټول وته پروشو اوس اډو کې د شاباس سره دی نو اوس وته نور پرې کیږي دا تماشې به وي دي مولانا وایي مال پکې وخا بل وایي بزرداری به مال پکې وخا ولا ترکنوا الى الذين ظلموا هر یو دی وایي مال پکې وخا غو وایي مال پکې وخا من به وایي زمونږ خپل وخا وما لكم من دون الله من اولیاء او نوی تاسو لابد اللہ نسوک دوستان دغر آغلیو ڈاکا اغلو ڈاکاوا نو دا خلقو نے مالون آغستل کورونو تا وطلل دا چا زنانو تا چی ببنگلیو او نگو وطن لاس بے والا کٹ کرل او دا خلقو چگه والی یو غریب سڑیو چولی خرسولی گونگڑی خانک که با گونگڑی و علوی اسمسای بور سخوا نو اغلار گناس تو گونگڑی خرسول او چگی دیو دا مالدار دولت مندو چگی و باسی او ڈاکا دی غریب سڑی اگا خپلو چولو اگا ٹاٹکے وارو خانکو چولی وارو لی او کوٹی تاو کوتا خلقو چگی والی ادخ پلا چمچر آواغستا و خانک بگوی ارمان دی نیستای نن دی پخوان پوشو ما منگی لب دی قرآن پخوان پوشو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میلان مگویا کسانو تا چی ظلمی کردے کہو کنو ورسیگی تاستا ور او نبی تاسولا بغیر دا اللہ نسوک دوستان بیا بس تاسو امدادو نکریشی واقم الصلاة امور مصلحات ادرا موز پاتراف ادرا دیکیو سی سکت شپینا یقیناً نیکائی چیزی دا بیائی تکالیفنا ان الحسنات زبن سیئات یقیناً نیکو کارائی دا بیائی تکالیف 400 تکلیفنی در باندے وہ چتن نے ایک عمل ہے عبادت کے موس کے ذکر اذکار کے قرآن سر تڑلے غمون بدی ریگی غمون بدی ختمی گی تکلیفون بدی آسانی گی ذالکا ذکرہ للذاکرین او داد پند پارا دا پند بستن کو اور صبر گوا یقین اللہ نبر بادئی اجر دنے کانو فلولا کان من القرونی من قبلكم اولو بقیتین دولے نو دا پیرونا مخستاسونا خواندان دا فضیلت ینہونا للفساد فی الارض چمنے کڑوا دا فساد دا بزمکا کی ولی دا خلق دا فساد نا نمانی کول اگا غورا خلق اگئی دا فساد نا منولی نا کولا ذکا اللہ عذابنا راولے گل مائدہ کی تیرشیو کانو لا تناہون عن منکر فعلو لبیس ما کانو یفعلون دائی من دا منکرنا نکولا نو اللہ عذاب راولے گا بنی اسرائیلو کے علکانو چرک نیولے ہو بینما غلمان قد اخذو دیکان فیندفون ریشہو اصول سنت کے حضرت شیخ ذکر کری بنی اسرائیلو کے علکانو چرک نیولے ہو پر جوندونی دا اغنا بڑی استے اوغا چرک چگے والی آخوا وشیخ قائم ینظر الیہم لا یامرم ولا ناہم آخوا یو شیخ لارو نفل کول نیدائی تاوکم کو چپرے دائی چرگ او نیدائی منی کول ظلم شروع اللہ عذاب راولی گو فرشتی تیوی عذاب پیرانا فرشتہ چرالا
وی حلال دی او بوډا ولاړ دی او زبر ګلاړ دی نفل کوي که زمکه پیاړو مغه غر کیږي الله یې د دنه شروع وکا دی اول غرق کا چې دغه په تندې خلن راغلی چې ظلم کیږي او د منع نه کوي فلولا کان من القرون ولنو د پیړو نه مخستاسونه خاوندان د غروالی چې فساد منې ګړو د فساد د زمکه کې مگر لږ دا غچانا چې خلاص کومه دا غینا یم چا چې منا کولا هغه خلاص کړل وطبع الذين ظلموا او تابیشو کسان چې ظلم کړو دا چې دای مسیو پاږي کې وکانو مجرمین او دای مجرمان وما كان ربك ان ربستا چې الله کی او کلیواله په ظلم او اهل د دیوی نه اصلاح کوونکی الله و عزت څوک نه هلاکوم زه چې سزا ورکوم دا غي د عمل ورکوم چې مسلم او خیرخوای هغه زنه هلاکوم ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده کفه درپستا په زور باندې ایمان ګرځول به خلک ټولګي او په دیني واحده والله په زور بچا ایمان نه راړي ولا ذالون مختلفین همیشه به اختلاف کوونکی مگر هغه څوک چې رحم کی باغبان ستارب ولذالک خلقهم او دې ابتلا لپاره پیدا کړی دی یعنی عبادت بګی داون یو ابتلا را بیا جمی کرا پاسه او 10 کې جرابی او باسه کوټو باسه آسان کار کو نه قرآن تکینی ټول راځي ولذالک خلقهم دې ابتلا لپاره پیدا کړی دی اپورا شو ګونه درپستا چډک بګما جهنم د پیریو ډک بګما جهنم د پیریانو بندګانو ګوندونه وکلن نقصو الیکا او هر یو د قومونو بیان کوم پتا د خبرونو د انبیاء علیهم السلام نه آغا ما نثبت به فؤادک آغا چې مضبوطه مون باغی باندې ستان زړه پښتانه وای لنډیا پنوړه ودرېګا چې قام دې سکای نو هغه وکا خپل قام دې وګوره ستا قام سکړی دي الله وای ما درتا واقعات انبیاء بیان کړ سلام ما نثبت به فؤادک آغا چې مضبوطه مون باغی باندې ستان زړه څنګه مضبوطیږي وګوره حضرت نوح علیہ السلام ته د الله دین بیان کړو د زوی لحاظ نو کړي وګوره حضرت هود علیہ السلام ته حضرت صالح علیہ السلام ته حضرت شعیب علیہ السلام ته حضرت موسی علیہ السلام ته داستان مشران دي کنه اولئک آبائی فجرنی بمثلهم اذا جماعتنا یجرر المجامعو دا زمان مشران دی وګورا څنګه کله ګلاړو مضبوط لاړو نو چې کله ته د خپل مشرانو تاریخ وګورې چې ستاسو مشرانو داسې مړانې کړې دي داسې بادرای کړې دي نو ته بکلاک شي دوی ورته د خپل مشرانو تاریخ وایي چا ورته د خپل مشرانو تاریخ وایي چې د یو الګ نه تاسو کې ستا آیډیال څوک دی نو څوک وایي زما فلانه څوک وایي زما فلانه څوک به یو انګريز یادای څوک به بل انګريز یادای هیڅ دا نه چې زما آیډیال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زما آیډیال حضرت ابوبکر دی چې په یو کار ودرید حضرت عمر ورته مینت کوي وای دا مکوا هغه قسم په خدای چې دا سر می په دې سټی نو جنگ به سره کوم چې تاسو می سر په سټی حضرت ابوبکر حضرت عمر ورته وای اسامه خو عملی کا اندرونی فساد دی وی اسامه به عملیګم ولو جرت کلاب المدینه باذن ازواج النبي صلی الله علیه وسلم کله مدینی سپی د نبی علیہ السلام بی بیان د خپل راکاږي اسامه باندې جنگ لګي مزبدای سره کوم دا درتوبو دا بادری وا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاندې تورې لاس کړه او صحابي خط لګل مکی والا وتا نیت هم صحیح
پدی خط لیگی چه زما بچو تان تسونو وی او روب بم بدای واچو اگا خطو نیولی شو او حضرت عمر تور راوی استا او نبی علیہ السلام تو تانی ادربونو کا حد المنافق مالا اجازت را کر دی منافق سب کو تور اوما نبی علیہ السلام ورطوئی عمر دا بدری صحابی دی اللہ و تماف کری دی ففازت اینا عمر دا حضرت عمر دستر کو نوخ کی روانی شوی اولی زما دی مکی والاو سر روانی دشمنی او دا زما مرگره او دا دی ور سر یاری دی و تفتون لیگی دای نبرداشت دا غیرتی سڑن نشی برداشت کنی چه غیرت بکی اگه یا با زما مرگره یا با داغ مرگره درمگره بنیو چه تبا میانس کیو تمیم داگه و غمیم داگه تاسی بنیو او دا غیرتی چه چاگی دا غیرت راشی نو اگه کلکشی ما نثبت به فؤادک زرد مضبوطی پو واقعاتو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا گورا د فرعون دربار کے سلویخ کالے چگے والی دی او دا سی ظالم بادشاہ مقابلہ آغا آسان کارو چه داگه پا معشومانو ترس نراتو او آغای تا اولار دے دا سائرینو مقابلے کری دی پخپلو کی وقتا پیداش سامیرینو آغا سر شورو شو دا آغا سر مقابل روڑی دا گیری او سر نونی و راخیوی اولی دی ندی ویلی دا ستا مشرانو مانو سوا کلنا قسوالے کا ہر یو بیان کمن پتا دا خبرو دا انبیاؤنا واہ قربان شم دا اللہ دا کتابنا دا غیرت کتاب دا خوچے ارمان دا چی مسلمان بھی پوہوے وَكُلَّنَّا قُسْوَالِكَ ہر یو بیان کمن پتا دا خبرو دا انبیاؤنا آج مضبوطو منگا پاگی باندستان سڑے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ اور آگے تا پدی کے حق بیان اور پند و ذکرہ للمؤمنین اور نصیحت دپارد مومنانو وَقُلْ لِلَّذِينَ وَيَا کسانتا چگئی ایمان راڑی اعملوا علی مکانتکم عمل گوئی پخبل خیال انا عاملون اور منگا عمل کون کیو تاسو خپل کار کوئی او من بدر باندې ردونه کوو دا نه خپل کار کو زما خپل کار کوم تاسو خپل کار کوئ چې څه کوئی شرک او بدعت زبر باندې ردونه کوم من خپل کار کوو وانتظروا انتظار کوئ ان منتظرون من انتظار کوو وللہ غیب السماوات والارض سورت کی اہم سالور مسئلے بیانوں لے یو چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بل سوک نیشتا او خیار سڑے چه خبره کئی نو آغا تقریر اگدو کی خو خلاصی تیرا ولی نو لن مطلب ذکر کی چه زمان مطلب سو قرآن دا دور اگد صورتو چلو سنور مسئلے پکی آخری آیات کی اگا سنور والا را گونڈئی چه عالم الغیب دیو اللہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ را علم دا غیب دا اسمانو دا زمکو دے او تسلی و مبلغ تا نو اگے ذکر کرا وَإِلَيْهِ يُرْجَوُ الْأَمْرُ كُلُّهُ دے اللہ توا بس کی کارونا ٹول پختانو ڈوبا دا او ڈوبا بزی نا ڈوبا دا او کارتا بوزی یوزن بے حساب کی گی وَإِلَيْهِ يُرْجَوُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اللہ توا بس کی کارنا ٹول او درم مسئلہ العبادت للہ وحدہ سلورما نفعبدو و توکل علیہ فعبدو عبادت کود اللہ او سلورما ترغیب تبلیغ و توکل علیہ او زانو سوار پا اللہ و توکل علیہ زانو سوار پا اللہ چھپا اللہ دے زانو سوار اللہ بدر اللہ سے برابر رہی حدیث کے راضی وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ یقیناً بازدہ اللہ دے بنیانونا دا سے بنیان دی چه اوکار باندې قسم غری چه زبه کون نو الله کئی
الله دا هغه کار پوره کوي دا هغه غیرت د الله خوخي او حدیث کې راځي لو انکم توکلون علی الله توکلا لرزقتم کما ترزق الطير تدوح ما سو ترو بتانا کستاسو په الله اعتماد پوره اعتماد او توکل دي تنوي چې اسباب نه استعمالي اسباب به استعمالي او انجام به الله ته پرې دي کستاسو توکل په الله پوره توکل تاسو له داسې خوراک درکو لکه مارغانو لچ ورکي ساروږي پاسي او ما خان ماړ کو ترازي نو دا مارغانو کارغې امامتي ده چې هغه موړي خارو چرته کیسه امامتی دا چغی ماڑ کو ترازی سڑی ازان دیا سے خوار کڑے فاقدو و توکل علیہ عبادت کو دا اللہ او زان اسوار پا اللہ وما ربک بغافل عما تعملون ندیال ربستانا خبرہ داغنا چتاسو اکوئی گوری لا وقتی دے سورہ یوسف با منگا انشاءاللہ کو وخی وائیو و زمنگا کله کله یو داسې میلمه راشي چې موږ دا غواړو چې هغه هم یو څو خبرې وکړي او موږ ته نه څه واورو نو زمنګا یو میلمه راغلی دی ډاکټر پروفیسر ډاکټر عباسین یوسف زئی صاحب او هغه زمونږ ښه دوست دی ملګری دی کله کله موږ یو بل سره رابطه هم ساتو نو هغه راغلی هغه درس اورېدو راغلی او زما زړه غواړي چې یو څو خبرې هغه وکړي نو بیا به ان شاء الله سبق وایو رلونو چتوي ما آی به یو څو خبرې وکړي او بیا به دا غینه بعد ان شاء الله چې ورتي نو بیا به سبق وایو تاسو په خپل ځای باندې دغه څه کې نه سنچناسي پاسای ما په خپل ځای باندې کې نه زه ډاکټر عباسین صاحب ته بلنه ورکوم چې میراب تراشي ایو څو خبرې دي طلباء او ته علماء او ته د دې د حوصله افزای د پاره وکړي کله په خپل ځای کې نه څومره وخت ما عادت کړی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الكبير محمد طيب صاحب ټولو عزیزانو استادانو او شاګردانو السلام علیکم د پنځپیر مدرسه خو زمونږ د زده کړې ځای دی دلته خو مونږ زده کړې له راځو موږ وایو چې څه زده کړو څه واورو شیخ صاحب نه څه واورو او د شیخ صاحب خوږه خوږه پښتو د شیخ صاحب علم او د شیخ صاحب فلسفه زمونږ د وطن زمونږ د قام زمونږ د ولس دپاره ډېره لویه سرمایه ده
د پنځپیر مدرسه زمونږه یوه داسې ګوره ونه ده، داسې میوهداره ونه ده چې دا طوطیان ورته هر وخت راټولېږي او دوی ته میوې خوري. یقین وکړئ دا د قرآن برکت دی چې د حضرت مولانا محمد طاهر صاحب دا نال کړی بوټی تر ننه پورې هغسې ځلند بلند دی، هغسې روښانه دی او هغسې ښایسته دی او هغسې تکړه دی او د یوې ورځې نه بلې له او د بلې نه بلې له ښه کېږي. زه ډېر فخر محسوسوم چې کله هم مولانا طیب صاحب ووینم نو زړه مې خوشحاله شي. اکثر ستاسو په هکله باندې د عالمانو په هکله باندې دا خبره کېږي چې یاره دیو بس علم ته ورلاهو شي او نور هېڅ نه کوي. او محترم شیخ صاحب چې دی نو دیو خپل روزګار هم کوي او د علم کار هم کوي. نو دا یو ډېر انقلابي عالم دی زمونږ د سیمې. د هغې وجه دا ده چې که چېرې مونږ خپل دین د خپلې ګټې وټې او د خپل روزګار وسیله وګرځو نو شاید چې بیا زمونږ نه چېرته کوتاهي وشي. او دغه روزګار بل شی دی او خپل دینی خدمت بل شی دی. زه تاسو ته د اول څه حمدیه شعرونو نه شروع کوم او بیا به ته یو نعتیه کلام ووایم، د هغې نه پس څو خبرې وکړو که ستاسو اجازه وي محترم. زمونږ چونکې د الله تعالی مهرباني ده چې مونږه یو داسې خوږه میاشت روژه لرو چې په دې روژه کې زمونږه د روحانیت خو ټول کال قایم و دایمي، خو په دې روژه کې لږ نور هم وده وکړي. د هغې وجه دا چې موقع را پیدا شي او په روژه کې د ټولو نه ښه شغل چې دی، د ټولو نه ښایسته شغل چې دی نو هغه د قرآن لوستنه ده. محترم ناست دی دوی به تاسو ته ښه وایي که دغه عقله. نو زه چونکې شاعر یم نو زه به لږ په سرندانه خیالاتو کې به یو حمدیه کلام ووایم او بیا به ته یو نعتیه کلام. د ناپوهۍ نه ستا په کار پورې خندا هم راځي، د ناپوهۍ نه ستا په کار پورې خندا هم راځي، ګیله مې هم کېږي خالقه او ژړا هم راځي. زه ادمزاد یم د بې شمېره کمزورونه ډک یم، زه ادمزاد یم د بې شمېره کمزورونه ډک یم، د خپل نیکه غوندې سرکشه ورځ په ما هم راځي. او په ځان کې ستا د ازمیښتونو هډو توان نه وینم، په ځان کې ستا د ازمیښتونو هډو توان نه وینم، ستا په مینو کله کله کربلا هم راځي. او د یو وجود نه بل وجود څه په هنر پیدا کړې، د یو وجود نه بل وجود څه په هنر پیدا کړې، حیرت خدا دی چې دننه پکې ساه هم راځي. خوراک او څښاک رانه په هره لاره مخکې رسي، خوراک او څښاک رانه په هره لاره مخکې رسي، چرته چې زه تلی شمه هلته کې هوا هم راځي. د موسمونو او وختونو عجیبه ترتیب دی، د موسمونو او وختونو عجیبه ترتیب دی، په یو تړلی وخت تیاره راځي رڼا هم راځي. او زهر زرغون کړي او تریاق ورلره هم زرغون کړي، زهر زرغون کړي او تریاق ورلره هم زرغون کړي، په هر یو دور کې فرعون لره موسی هم راځي. او د ځان په هکله دې په څو رنګه ګویا نه کړمه، د ځان په هکله دې په څو رنګه ګویا نه کړمه، ګنې قسم دی چې ستا نوم راشي حیا هم راځي. او خپل اباسین د تخیل په اسمان وځلوه، خپل اباسین د تخیل په اسمان وځلوه، هنر هم ورکا چې لیدوله دنیا هم راځي. مننه. اوس د نعت څو کړی دي ماتګوټ ټکي دي. 1,40,000 زیات و کم پیغامبران، 1,40,000 زیات و کم پیغامبران، ستا ذات پکې د نور غوندې روښان ښکاري روښان،
دنیا کې بے حساب متقیان پرهیزګاران هر څومره چې وتلي وي ولیان که بزرگان منلی یې د مینې سرچینه پکې یزدان ستا ذات پکې د نور غوندې روښان ښکاري روښان 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران ستا ذات پکې د نور غوندې روښان ښکاري روښان یو ته چې د نشته د مثال نه د ثاني نستا غوندې د هر چا د کردار ګل افشانی 18,000 قامه کې اربونه انسانان ستا ذات پکې د نور غوندې روښان ښکاري روښان په هر ذکر مذکور کې ته آغاز او ته انجام په هر ذکر مذکور کې ته آغاز او ته انجام د خاص و خاص الخاص یې او د عام و عام العام گویا دی د انسان د عظمتونو سناخوان ستا ذات پکې د نور غوندې روښان ښکاري روښان او صادق وي او امین وي او هر چا ته په زړه سپین صادق وي او امین وي او هر چا ته په زړه سپین خوږو ته به شیرین وي خو ترخو ته هم شیرین قربان د اباسین غوندې یو زر درنه قربان ستا ذات پکې د نور غوندې روښان ښکاري روښان 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران ستا ذات پکې د نور غوندې روښان ښکاري روښان ډېره مننه محترمو اصل کې مونږ انسانان یو او انسانان ټول الله تعالی پیدا کړي دي ټول مخلوقات الله تعالی پیدا کړي دي کله چې څوک مونږ د چا نه تپوس کوي ته څوک یې نو هغه راته اول خپل نوم ووایي او بیا ته مونږ تپوس کوو چې ستا پلار څه نوم دی او نیکه دې څوک و نو مونږ خپل زیلې ته ځان رسول غواړو چې یاره په دې د دې بني ادم اصل نسل له چېرته نه دی او دی څوک دی نو دغسې د انسان په حیثیت باندې مونږ که خپل نوغې ته خپلې زیلې ته ځان رسول غواړو نو مونږ به د الله تعالی ذات مبارک ته رسو مونږ ته به اندازه کېږي چې دا ټول کائنات چې دي دا ټول ښایستونه چې دي دا ټول هر څه چې دي دا الله تعالی پیدا کړي دي الله تعالی ته د رسېدو دپاره دوه لارې دي دوه لارې یوه د تقوا لاره ده د پرهیزګارۍ لاره ده او بله د عشق لاره ده تقوا او پرهیزګاري او عشق دا دوه لارې دي لکه موږ چې کراچۍ ته ځو څوک په موټر وی باندې ځي او څوک په جي ټي روډ باندې ځي او څوک په جاز کې ځي نو دغسې لارې دي دغسې دا مسلکونه دي او دغسې دا مذهبونه دي خو چونکې مونږه الله تعالی په یو داسې دین باندې سرفراز کړي یو داسې دین یې مونږ ته رابخلی چې دا د دنیا د ټولو نه غوره دین دی مونږ په دې پوه یو چې د زهد او تقوا په ذریعه باندې الله تعالی ته رسېدل ډېر آسان دي په ظاهره په باطن کې ډېر محنت دی ډېر کړاو دی ډېر تکلیف دی او د دغه کړاو او د دغه تکلیف ضرورت په هغه وخت کې محسوسېږي چې کله انسان د تقوا او د پرهیزګارۍ په لار روان شي هغه ته دا اندازه وشي چې تقوا څه ته وایي پرهیزګاري څه ته وایي بیا د هغې نه پس چې کله مونږ دویمه لاره ګورو د عشق لاره نو عشق تاسو به کتلي چې طریقت او درویشي او فقیري او سالک او عارف او دا نومونه به تاسو اورېدلي دا هغه خلک دي چې هغوی الله تعالی ته د خپل کردار په ذریعه باندې ځان رسوي او کردار څه شی دی کردار چې دی دا د ژوند د ټولو نه اهم څیز دی څنګه چې مونږ علم وکړو د علم نه پس دویمه مرحله د عمل راځي او د عمل دا مرحله چې دا دغه د کردار د جوړښت په لاره کې یو دیوال جوړیږي یو لایحه عمل جوړیږي او دغه لایحه عمل چې دی دا مونږ مخ په وړاندې باندې بوځي او چې کله مونږ په دې باندې پوه شو چې الله تعالی مونږ له دا وجود او دا روح او دا هر څه چې دي دا دې له راکړي دي چې مونږ د خپل الله د پیژندګلۍ
او د خپل ذات ته پیژنګلۍ ادراک وکړی شو. خوشحال خان بابا فرمایي خاص بنده د خدای هغه ګڼه خوشحاله، خاص بنده د خدای هغه ګڼه خوشحاله چې د ځان په معرفت یې سرفراز کا، چې ځان وپېژني څوک. او د ځان پیژنګلو دپاره ضروري دا ده لکه مونږ چې ګورو زمونږ له الله تعالی د حواس خمسه راکړي دي. دا پنځه حواس چې دي د دې په ذریعه باندې مونږ بدرنګي او ښایست معلومو. د غوږ په ذریعه د آواز خوشرنګي او بدرنګي معلومو، دغسې د سترګو په وسیله باندې د منظر، دغسې د پوزې په ذریعه باندې د بوی، دغه رنګ د ژبې په ذریعه د ذایقه، د وجود په ذریعه د لمس. مونږ د دې ټول هر څه د خبرېږو. دا کمالونه چې دي دا خدای پاک مونږ ته رابخلي د دې لپاره چې مونږ د ښه او بد تمیز وکړو. ښه او بد چې دي د دې د پیژنګلو هر څوک ادراک نشي لرلی. د ښه او بد د پیژنګلو دپاره مونږ له الله تعالی عقل راکړی دی، او دغه عقل د دغه پنځه حواسو په ذریعه باندې مونږ استعمالوو. اوس تاسو په خپله اندازه وکئ. لکه مونږه یو وړوکی مثال زه راخلمه. مونږ چې کله څه نسوار سګرټ نشې مشې کوو نو د مور و پلار نه پټ کوو، یا د تره ماما نه د مشرانو نه پټ کوو. د مشرانو نه پټ کوو ځکه چې شرمېږو چې دا یو غلط کار دی، دا یو ناروا کار دی، ناروا کار دی. او دغه کار مونږ د خدای نه پټ نه کوو، نشو کولی. یعنی هغه کار چې کوم غلط دی، ناروا دی، لکه سګرټ. زه اکثر سوچ کوم چې دا سګرټ نسوار خلک ولې کوي؟ د دې څه فایده ده؟ ما ته دې څوک یوه فایده وښایي. د دروغو فایدې خلکو ډېرې را جوړې کړي دي. ټولې نشې چې دي د نشو هېڅ فایده نشته. دا غیر فطري کار دی، غیر فطري، بد اخلاقي ده چې په هر ځای کې لاړې توکه، په هر ځای کې لوګي خوروه. دا څومره بد اخلاقي ده. نو مونږ چې کله سوچ کوو چې کله مونږه په ځان پیژندنو کې په ځان قابو راولو نو د ټولو نه اول به خپل اختیار په خپله اخلو چې کوم څیزونه زمونږ سره اختیار دی. یعنی مونږ چې سګرټ او نسوار نشو پرېښودی نو مونږ به د خدای پاک نور حکمونه څه ومنو. څوک وایي چې زه نشم پرېښودی نو هغه د دې نه دا پته ولګي چې دی ځان نشي قابو کولی، نو دی به جومات څه قابو کوي، دی به حجره څه قابو کوي، دی به کلی څه قابو کوي، دی به دفتر څه قابو کوي. نو په ځان باندې قابو راوستل چې دي دا ځان پیژندل دي. د ځان پیژندنې دپاره وړاندی قدم دا دی چې هر هغه کار چې هغه په ټولنه کې بد دی د هغې نه ډډه کول، او دا روژه د هغې د پرېښودلو دپاره ډېر ښه موقع ده. بده خوله خوځول، بده خبره کول، په بد ماحول کې اوسېدل، دا موږ ته په دې روژه کې په خپله احساس وشي چې یاره زما په کردار کې خو دا کمی، دا کوتاهۍ، دا خامۍ، دا کمزورۍ پاتې دي. نو د دغې د ویستو دپاره زموږ سره ډېره ښکلې موقع ده. دا مشران چې دي، دا بزرګان چې دي، د دوی د علم نه د زده کړې موږ دپاره موقع ده. نو چې کله دا موقع ده نو موږ د تاریخ نه زده کړه کوو. وختي شیخ صاحب خبره کوله چې یاره موږ د چا نه متاثره یو. متاثر د هغه چا نه ته یې چې تا د هغه تاریخ لوستی، تا د هغه په هکله اورېدلي، تا هغه په نصاب کې لوستی، تا هغه په کتاب کې لوستی، تا هغه ویلی. که تا قرآن او حدیث ویلی خو د صحابیانو او د پیغمبرانو نه به خبرې که نه به یې خبر. که تا په نصاب کې خپل مشران ویلی خو د هغې نه به خبرې که نه به یې خبر. نو مونږ زده کړه انسان یو داسې وخت و چې انسان له د جامو اغوستو چل نه ورتلو، د ویښتو جوړولو چل نه ورتلو، بیا ورو تهذیب زده کوو. اول په غارونو کې اوسېدو، اوس کورونه جوړوي. اوس افسوس دا دی چې دا په دې نن دور کې انسان بیرته په شا روان شو. په دې چې پخوا به مونږ څه مشکل پېښ شو نو مونږ به خپل ګوګل ته سر وردن نه کوو، او اوس ګوګل ته سر وردن نه کوو. اوس بدله دنیا بدله شوه. اوس زمونږ هغه د مشرانو تجربې چې وې، د مشرانو نه هغه زده کړه چې وه د هغې هغه معیار شاته لاړ، او مونږ اوس هغه چا نه زده کړه کوو چې هغه زما مشران نه دي، یا هغه زده کړه زما ضرورت نه دی.
مونږ د ډېرو څیزونو دا کورنۍ ټوټکي چې دي دا چې کوم دغه د حکیمانو دا نسخې چې کومې دي دا پودینې دا فایده ده او د دړیا دا فایده ده او د اوږې دا فایده ده او دا چې دا څیزونه مونږ هیر کړل مونږ اوس هغه څیز په انګریزي دوايانو کې اخلو خو د خپل کور هغه اصلي شی مو هیر کړ هغه مونږ خورو مونږ ته ضرورت دی مونږ په دوايي کې خورو بل چا جوړ کړی راوړي او په خپل چې جوړول نو هغه هیر کزه کې دا مونږ ته د نیکونو نه د نیاګانو نه په تجربه کې راغلي څیزونه نو دا اخلاق دا کردار دا شرافت دا انسانیت دا سړیتوب دا مونږ ته د مشرانو نه راځي او دا زمونږ د اخلاقو برخه جوړیږي او دا اخلاق چې دي دا زمونږ د پیژنګلۍ سبب جوړیږي او چې کله پیژنګلۍ کیږي نو په دنیا کې د ټولو لازم انسان څوک دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ولې عظیم دی پس خبر عظیم دی بس اسې مونږ وایو چې عظیم دی زمونږ پیغمبر دی ځکه مونږ وایو چې عظیم دی نه جي الله تعالی په خپله د هغه ستاینه کوي صفت یې کوي وایي چې وانک لعلی خلق عظیم داسې داسې و بېشکه چې ستا اخلاق د ټولو نه اوچت دي یعنی پیژنګلي چې دی هغه اخلاق دی هغه کردار دی هغه عمل دی تاسو که څوک وایي چې زما پلار بادشاه و نو وبه که نه که څوک وایي چې زما مور دومره قابله و نو وبه که نه مور پلار رونه خویندې خپل خپلوان د پیژنګلو دپاره نه دي ستا ذات د پیژنګلو دپاره دی حضرت شیخ چې دی هغه خپل محنت باندې پیژندلی کېږي بابا مدرسه جوړه کړې ده خو دوی خپل محنت جاري ساتلی دی خپله نامه جامه او خپل عزت او خپل نوم یې جوړ کړی دی اصل خبره دا ده چې مونږ کله ګورو په ژوند کې مونږ د داسې قسمه ادارو د داسې قسمه مدرسو باوجود هم مونږ د اخلاقي مسلو ښکار کېږو نو دا زمونږ ډېره بدقسمتي ده دا زمونږ ډېره بدبختي ده تاسو ټول د دې ادارې توتیان یې بلبلان یې تاسو چې د دې ځای نه ځئ نو تاسو د ځان سره د قرآن پیغام وړئ او د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته خوروئ د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې زمونږ په هغه وخت کې چې کله مونږ واړو نو په هغه وخت کې به مونږ چې کوم به ډېر تکړه ملا و نو چې خلکو به وایي دا د پنجپیر ملا دی پنجپیر نه راغلی یقین وکړئ بیخي زه دا خبره بیخي د مبالغې نه بهر کوم د هغې وجه دا ده چې دلته د قرآن او د حدیث په رڼا کې د اسلامي تاریخ په رڼا کې کومه ښودنه کېږي دا تاسو ټولو په شکل کې په دې ټول وطن کې په دې ټوله دنیا کې خورېږي او موږ ډېر خوشحاله یو چې د وحدت المدارس الاسلامیه بورډ قایم شوی دی او د هغې مبارکي هم شیخ صاحب ته ورکوو ځکه چې د دغه بورډ قایمېدل ډېر ضروري و زموږ دې بچو ته مصدقه ډګریانې اوس میلاویږي او دغه تصدیق شوي ډګریانې چې دي نو دا د دوی په قامي سطح باندې هم او په بین الاقوامي سطح باندې هم د پیژنګلو دپاره دي نو د وحدت المدارس الاسلامیه د بورډ د قیام مبارکي تاسو ټولو ته وایم او شیخ صاحب ته هم وایم علامہ اقبال ویلو چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی مونږ که دنیا په عقل ناپ کو نو مونږ به د زهد او تقوا په لاره ځو او که دنیا مونږه په روح باندې ناپ کو نو بیا به مونږه د عشق په لاره ځو واورېدل دي وختي ما تاسو ته شروع کې ویلي چې دوه لارې دي یا د زهد او تقوا لاره ده د پرهیزګارۍ لاره د خپل عمل به دومره پاک ساتئ دومره تکړه ساتئ چې د هغې په وسیله باندې تاسو د الله تعالی په زړه کې ځان له ځای جوړ کړئ الله تعالی ته نږدې شئ او دویمه لاره چې د هغه د عشق لاره ده او د عشق په لاره کې شاعر وایي چې که د عشق لاره اغزنه د هر ګور رحمان بابا وایي که د عشق لاره اغزنه د هر ګور د عاشق په خپو څپلی دي د اور د عشق لاره چې دا هغه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه لاره ده هغه لاره ده چې هغه په هر قسم حالاتو کې د خپلې لارې نه د اوړېدو دپاره چا مجبور نه کړی شو نو تاسو
ډېر خوشبخته یې، زه ډېر خوشحاله یم او زه ډېر زیات فخر محسوسوم چې زمونږ په وطن کې د پنجپیر د مدرسې غوندې مدرسې موجودې دي. زمونږ دین ته هیڅ خطر نشته، زمونږ تاریخ ته، زمونږ روایاتو ته هیڅ خطر نشته. دلته د دین او پښتو او انسانیت زده کړه کیږي او الله تعالی دې شیخ صاحب له نورم توان توفیق ورکړي او د دوی ملګرو له ډېر طاقت ورکړي چې دا لړۍ جاري وساتي او دغسې موږ به هم فیض حاصلو، دنیا به هم فیض حاصلوي او دا زمونږ د فیض مرکز دی. او په دې دعایي شعرونو سره به اجازه تخلم چې خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایا، خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایا، هر چې خوي ته یې ماله بې دعا را. ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې، ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې، زه به څه وایم چې دا راکه او دا را. ډېره بنده الله فشار کړه. د هوښیارو خلکو هوښیارې خبرې. عباسین یوسفزئی صاحب د اسلامیہ کالج د پښتو ډپارټمنټ هیډ او مشر نهایت هوښیار قابل سړی دی او په دیني امور باندې هم ښه پوه دی او د پښتو په هغه قانون باندې هم ښه پوه دی. پښتو داسې یو لفظ دی چې د دې څه قوانین لیکلي نشته، خو دا پښتو په ژبه باندې هم ویل کېږي او پښتو کارونو ته هم ویل کېږي چې کار د پښتو کوي نو هغې ته هم پښتون وایي او چې ژبه د پښتو وایي نو هغې ته هم پښتون وایي. په عربو او په پښتنو کې ډېر څیزونه شریک دي. یو دا چې په عربو کې غیرت و، پښتنو کې غیرت و. الله چې پیغمبر اخیری را لېږه نو په عربو کې را لېږلی و. په دیوبند کې یو سوال شوی و چې د پیغمبرو د پاره لېږلو د پاره موضوع ځای کوم یو و د هغې وجه ولیکئ. شیخ القرآن زما والی محترم طالب و، پنجاب والا ولیکل پنجاب موضوع نو زګه چې هلته دروغجن پیغمبر راشي نو هغه یې مني لکه غلام احمد قادیاني. نو رښتینې خو یې خود منه. هندوستانیان ولیکل چې هندوستان موضوع نو زګه نرم دله قوم دی نو هغه ته به تکلیف نه رسو. شیخ القرآن وی ما ته پښتنو وی چې ته زمونږ طرفه جواب ولیکه. ما ولیکل چې د پیغمبر د لېږلو لپاره عرب موضوع نو او که عرب نو نو دویم نمبر پښتانو. د هغې وجه مې ولیکله چې د دوی خویونه یو شان دي، ملګری کول ډېر ګران دي. چې ته د خپلې نه اړې غلطې نه او سمې ترې راوړې نو پکې جنگونو هم راځي، والو هم راځي، ټاکولو هم راځي او دی به په هغه خپله ولاړي. خو کله چې د ملګری شو نو بیا په ټوکړي ټوکړي شي خو ستا ملګرتیا نه پرېږدي. په عربو کې دا عادت و لکه څنګه چې حضرت حبیب او نور چې مرګ ته غاړه ایښودې وه او د نبي علیه السلام بدای ته غاړه نه کېښوده. نو الله نبی علیہ السلام عربو کې ذکر راولېږه چې ملګري ورله ورکړه او هغه ملګري چې ملګري شو نو بیا سم ملګري وو، کلک ولاړو او په یو میدان کې د نبي علیہ السلام نه رستو کېدل. که عرب نه وی نو دویم نمبر پښتانه او په هغې بیا شیخ القرآن فسټ راغلی و، هغه انعام ورکړی و په دیوبند کې. نو په عباسین یوسفزئی صاحب کې زما دا یو شی خوښ دی چې یو خو په پښتو باندې ډېر مین دی او دویم په دین باندې مین دی او کوم خلک چې په دین باندې سوداګري کوي
نو د دون ډېر نه دي خوښه زما هم داسې ډېر نه وي خوښه نو په دې کې هم یو ځای یو نو دا زمونږ یو اتفاقي یو مینه یو محبت دی دا د دوی مینه ده چې نن پنجپیر ته تشریف راوړه درس اورېدو راغلل او زمونږ محترم ملګری مولانا مجاهد د هغه هم د سره ښه تعلق دی نو دوی ټول یو ځای راغلي دي الله دې دوی له اجر ورکړي او الله دې د دوی عمر کې علم کې او بچو کې مال کې ډېر برکتونه راولي او الله دې پکې ډېرې خوشحالۍ واچوي چونکې میانځ کې پکې وقفه راغله په درس کې نو زه نن به درله لږ وختي چوټي درکړم زه به چوټي وکړم نو داسې به وکړو چې اودسونه کچاني اودسونه به وکړي اذان کېږي بس موږ به وکړو بیا به چوټي بیا سبق نشته